نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوسل بنزسل بختم نمبر آیت دی. مخی رکو کی دا مشرکانو کافرانو دا خپل طرفنا حلال سیزنا حرام والبیان شو. اس پدی آیاتنو کی اللہ پاک طرفنا چکم سیزنا حرام دی دا غی بیان دی. مشرکانو کافرانو دا خپل طرفنا باجی سیزنا حلال حرام کریم. نو اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحی اکڑا چی دیت اوایا چی کم سیزنا پا قرآن کی اللہ پاک بیان کری ماتے وحی کری دا آغا حرام دی. دا دین علاوہ چی اللہ پاک حرام کری ندی ناغتا صدزان نا حرام ولی جوڑوئی. کم چی اللہ پاک حرام گرزولی دی ناغی تتاسو حلال وائی. لکا مردارا اللہ پاک حرام کری دا او تاسی پشریک خری. وینا اللہ پاک مردارا کری دا تاسی خری. دا خنزیر استعمال اڈکی وخاد اللہ پاک نجس پیدا کری دی حرام دی او تاسو کافران خری. دا اللہ دا نامین علاوہ دا بلچا پنمبا دی منختا اللہ حرام کری دا او تاسو دا منختی چی حرامی دی ناغا خری. نستاسو عجیب کار دی اللہ چکم حرام کری دی آغا خری او چکم اللہ حرام کری ندی ناغا حرام ہوئی. مشرکان لکا پرونی پنورزنی درس کی تیر شو دا بوتانو پنم بے سمدم حلال زناور پری خودوی دا حرام. اللہ حرام کری نو دا زان حرام ہو او چکم سیزون حرام دی لکا مردار او خنزیر او بینا او دا اللہ دا نامین علاوہ منختا ناغا حرام اغا دیخ وڑا. نو اللہ جل شانہو نبی علیہ السلام تو فرمائی چی دیت اوائی چی دا سیزون حرام دی او دا دین علاوہ دا تاسی چی حرام ہوئی دا حلال دی حرام ندی. اس دا کم سیزون چی حرام دی دا بغیر مجبور انسان نشی خواجه. یو انسان مجبور شو دا لوگی نمری نو دت اللہ پاک اجازت ورکڑی دی خوان با پی ناخری خپل اگر ضرورت با پی پورا کی او دا ضرورت زیاد تبا نخوری سونا بعد چستاغا دا مرگ نبچ کی دل کی یا بخوری او دغی کی دا مردار تاتا لکسات دا پارا اللہ پاک جائز کا اللہ پاک بدی معاف کی مواخذہ بدی پدی نکی. بل یہودیان و کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کولو. دا موسیٰ علیہ السلام تکذیب پخبل وقت کو دا اللہ پاک وعدی ماتول چکمی اللہ سرکڑی میں. نو اللہ جل شانہ پدی باندی بازی سجنہ خاص طور حرام کرو لکہ ہر حقا ساروی چی داغ نکان دی او پدی مطلقاً حرام. غواگانی گڑی بیزی دا دی واز کی پی اللہ حرام کڑی بی اغا واز دا دی دا پارا جائز و چی اغا دا ملاو
یا د کلمو او یا د دین علاوه د اډوکو سره کوم واسطه دا د دې د پاره حلال وا او د دین علاوه واسطه په دې حرام وا هغه خاص د دې د پاره ځکه دې ډېر زیات نافرمانه کولی الله پاک په دې باندې حرام کړ او دا د دې د سرکشه بدلو اوس که دا مشرکان کافران ستا خلاف بغاوت کوي او ستانه مطالبه کوي چې پیغمبر ته ځان ته وینو په مونږه عذاب راوله مونږ دې نه من یا د طبیعت مطابق معجزې به اغوستي چې مونږ دا معجزې راوړه کني ایمان نه راوړو او یا دا قیامت به کله راځي داسې قسم قسم تپوسونه نو الله جل شانه نبی علیہ السلام ته تسلی ورکوي چې دوی ته ووایه تاسو تکذیب کوئ خدا الله جل شانه رحمت ډېر زیات پراخه دی فی الحال درته څه نه وایي مطالبې د عذاب کوي څه درته نه وایي خو ګورې الله پاک مجرمان نه پرېږدي نو که کله الله پاک عذاب راوسته تاسو مجرمان په ټول هلاک کړي د نبي علیه السلام تسلی الله ذکر کړه چې ته خفه کېږه مه دا مجرمان دي سزا به دوی له ورکوم نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا اجدو ظنهم فيما بعثك اوحي الي جماعت وحي کول شي محرما یوسف حرام کړی شي علی طعام فقولن کې باندې یطعمه چې دی خوري الا ان يكون ميتة مگر قرآن چې په معنا نازل شوی پاره کې چې حرام ذکر شوی د ناغه دادی چې مردار وي او دمن مسفوحا یا بیدن کی منوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فإنه رجس زکدا خنزیر چی دی دا نجس العین دا پلد او فسقا یا یونا جائز چیز احل لغیر اللہ به چاگا حلال کریشی دا غیر اللہ پنم باندے آغا سیز گناہ دانا جائز دی آغا پتاسو باندے حرام دی قرآن کی چا اللہ کا موحی نازلہ کرے باقی کې دا سلور سیزه دي او هغه ټول تاسو خورئ مردار به د کافرانو خوړې مخکې تیر شو مردار به په شریکه خوړه او چې ژوندي وو حلال به هغه به صرف سړو خوړ مخکې تیر شو نو چې کوم الله حرام کړی دی هغه خوړو او چې کوم حلال هغه دي د ځان حرام الټا چلیدل الله پاک فرمایي نبی عليه السلام ته دی ته چې دغه سيزونه الله حرام کړی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فمن ذتر پس هر څوک چې مجبور شو یو سړی د توي مړکوم دی کله دا مردار اوخره مست مجبور دی یو سړی دا سه حال ته ورسې چې دی مړکیږي د لوګي نه سملاویږي نه مجبوری ده دی مجبور شو غیر باغ پدا سه حال کې چې هغه خاوند لذت نه دی دا مردار و تجایز شو خو ګره خون به بنا خنزیر غوخه بخوری خو ګورې خوند به پې نه لي مزې به پې نه کړي چې دوی ښایسته ده او څنګه ولا عاد او نه به تجاوز کوونکي مثال د ده په دوو نوړو کار کېږي نو درې به نه خوري ځکه دا د ضرورت دپاره ورته اجازت میلو شو فإن ربک غفور رحیم پس یقین ستا رب بخونکي مهربان دی وعلى الذین هادوا پاکسانو چې هغوی یهودیانو حرمنا كل ذي ظفر من حرام کړو په دې باندې هر نوکان والا زناور ومن البقر دغواګاننا والغنم دغړنا حرمنا عليهم من حرام کړو په دې باندې شحومهم आवाज د دوی صاحبي کې څومره आवाज ده دا په دې حرام الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې لګي دلوي د دې سارو دملاګانو سره دملا आवाज دا جایز او الحوايا يدخل موسر لګیدلی او مختلط بعزم یا لګیدلی د اډو کې سره کوم आवाज نه د قدرې قسم دي لپاره جایز ذالک جزیناهم دا بدل من ورکوي تابع بغي په سبب د سرکشو د بغاوت دوی وإنا لصادقون يقين مقام خالصتنيو فإن كذبوك پس پیغمبر علیہ السلام کے چرګوي استاد تکذیب کیدا مشرکان د مکه فقل پستو فرمایا ربکم رب ستاسو رحمت واسعت خاوند رحمت فراخ دی ولا يرد بأسه ونشي واپس کول عذاب د الله عن القوم المجرمين دا قوم چې مجرمان
چې عذاب یو پیر راشي بیا ته مجرمان خلاصيږي نه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.